چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک خاندان داسې خاندان په کائنات کې د هیڅ چا نشته. داغه خاندان ته د دنیا یو خاندان هم نه رسی. دا عقیده به د هر مسلمانی او کو د چا دا عقیده ګډه وډه شو خپل خاندان یا د بل چا خاندان د غوړه کو د غوړه وګڼو افضل وګڼو بهتر وګڼو په خاندان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک باندې، نو دا انسان به ایمان د دنیا نه خو ایماندار د دنیا نه نشي. دا زمون عقیده د اهل سنت و جماعت. اوس راځو آیا د اهل بیت مبارکی د رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک د کور د خلقو مبارکی قران کریم کې سشتا کنا راشدون بنی کما آیت کریمه تاسو تزویم سوره احزاب د دې 33 نمبر آیت کریمه کې الله جل جلاله فرمای انما بشک خبر ادا ده بل نه ده، یعنی یقینی خبر ادا ده یرید الله اراده کړی الله تعالی اراده لري الله تبارک وتعالى ليذهب دا چې لري کی عنکم استاسنا الرجسا د رجس خپل معنا پلیتی ده. مونږه دا خبره دا خطاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک اهل بیت تر اهل بیت ته دي، نو هغه څه پلیت خو نه پکې پلیته وي په دې خواره مسلمان کوي. نو دلته به د رجس خپل معنا نه کوي، دلته معنا د رجس دا ده چې کوم د شک او د نقص هغه ګرد قدرې دي غبار قدرې دي خلاف اولا کارونه دا به معنا کوي د رجس نه. نو الله پاک اراده کړي خامخا چې لري کی تاسو نه یعنی هغه خلاف اولا کارونه د نقص ګرد غبار د شک ګرد غبار قدرې چانا اهل البیت اے اهل بیتو اے اهل بیتو اے خاندان اے کور والا د رسول الله صلی الله علیه و وسلم ويطهرکم تطهیرا خپا کی تاسو لر اهل بیت په خپا کولو سره. اوس د کم خاندان کم اهل بیت بیت کور ته وی اهل چې کور کې کم خلک اوسېږي هغه ته وی. نو د ټول کائنات د کورونو نه غوړه کور کم کورو د چا کورو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک. او د ټول کائنات کې څومره مخلوق چې دي پدې کې د کور افراد د کم کور افراد الله تبارک وتعالى ته پټولو کې غوړه او افضل او بهتر دي. نو هغه افراد د کور د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک غوړه او افضل دي رب الجلال. دا الله پاک ګوره اراده رب کائنات دا فرمایلی دا د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اهل بیت ته چې هر قسمه پلیته ظاهر معنی چې درجس کوي هر قسمه خلاف اولا کارونه هر قسمه گناهونه هر قسمه د شک او د نقص گرد و غبار دا الله پاک اراده کړي چې د اهل بیتونه لري او خپا کی تاسو لر اهل بیت ويطهرکم تطهیرا فخپا کول سرا کم خاندان چې الله پاک پاکي او خي پاکي سمي پاکي. نو اوس بیا هم په دغه خاندان باندې خلق مسلمانان یا د اخر زمانی یا کافر یا منافق آیا ګوته بچوتای په دې خاندان آیا ګوته بچوتای په اهل بیت د رسول الله صلی الله علیه و وسلم چې دا آیت په قران شریف کې موجود دی الحمدلله. نو الله پاک اهل بیت د رسول الله صلی الله علیه و وسلم خپا کړي د هر قسم پلیتونه د هر قسمه گناهونو نه د هر قسمه د شکونو د نقصان نه الله تبارک وتعالى خپا کړي. په دې آیت کریمه پوه شوي. اوس مسلم شریف حدیث مبارک دی او مستدرک حاکم هم را نقل کړي. صفیه بنت شیبہ هغه فرمای چې قالت عائشه رضی الله تعالی عنها عائشه بی بی رضی الله تعالی عنها مبارک او فرمایل خرج النبي صلی الله علیه و وسلم غداتا وعليه مرط مرحل. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د سار په وخت کې تشریف راوړو لکه او په دغه وخت کې داسې حالت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې یو د تورې وړې یعنی تور صادره په بدن باندې وو د وړې نه جوړ او په دې باندې کیجاو نقشونه دا کیجاوی نه په دې سارو باندې کې تړي داغه سه نقشونه په جوړ شوی
د کی جاو چې ډیزاینونه کوي خلک په صادر باندې کا نو تک تور صادر د وړې چول رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک او تشریف سحر کې راوړو خجی من شعر اسودا یعنی د تور وړې نه دا جوړو دا مرت مرحل د وړې دا صادر پدې د کی جاو نه خې جوړې شوی د تور وړې نه جوړو فجاء الحسن بن علي رضی الله تعالی عنهما فادخله نو امام حسن رضی الله تعالی مبارک تشریف راوړو راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک خواله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ځان سره په صادر کې داخل صادر کې ځان سره را دننه نو سیو کړ بیا ثم جاء الحسين رضی الله تعالی عنہ فدخل معه پدې کې لږ سال پس امام حسین رضی الله تعالی مبارک راغی بل نو سی راغی دیم ځان سره په فدخل معه ځان سره د صادر کې څخه پټ کړه داخله ثم جاءت فاطمه رضی الله تعالی عنها فادخلها بیا فاطمه بیبی رضی الله تعالی عنها رااله لوري دا او ټولو کې وته ګرانه لور دا او خاتون جنت ته د جنت سیدة فاطمه سیدة نساء اهل الجنه د جنت د زنانو سردار رااله نو هغه چې کله رااله نو هغه ځان سره لوري ونه بس ځان سره صادر ته سکړه دن نکړه صادر کې داخله کړه بیا د چلو شو چې لک سات پس ثم جاء علی رضی الله تعالی فادخلوا بیا علی رضی الله تعالی مبارک راغی او د ترز وې دي د ماشوموالي رسول الله مبارک سره په وړو کې ټولو کې اول کلمه ده ویلې ده په ماشومانو کې په وړو کې او دی خو بیا ولدا فاطمه بیبی رضی الله تعالی عنها ور کړی ونو زومه نو چې کله علی رضی الله مبارک تشریف راوړ نو دیم داخل ک دې صادر ته داخل ثم قال چې دا سلور وانه خپل صادر کې داخل کړل او یو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک او سلور دا هسته دغه وخت کې او فرمایل د مسلم شریف دا حدیث دی انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا دا د سوره احزاب د آیت کریمه 33 نمبر دې تلاوت کو چې بشکا الله تبارک وتعالى اراده کړی تاسو ته اے اهل بیتو دا چې تاسو نه لري کی هر قسمه پلیتی هر قسمه خلاف اولا کارونه هر قسمه گناهونه او خپا کی تاسو لره په خپا کولو سره د آیت کریمه په دغه موقع کې ولوس نو د دې حدیث مبارک نه څه پته ولګي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې دا زما اهل بیت دا چې الله پاک پاکړي دي نو دا سلور افراد دي دا زما اهل بیت نورم اهل بیت دي خو دې حدیث مبارک کې د سلورو طرف ته واضح اشاره وشو چې دا زما د کور افراد ادا الله پاک دې اراده کړی دی چې دا پاک چې الله پاک کم خلق پاک او کم اهل بیت د کور خلق رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک څومره لوی درجه بيدل نو دا د اهل بیت په فضیلت باندې دغه آیت کریمه او دا مسلم شریف کې دغه روایت ذکر دي نور کتابونو مرا نقل کړي بیا دغه شان نورم ډیر آیتونه د دې په فضایل باندې دي په بل یو حدیث د مسلم شریف کې کله چې د نجران وفد راغلی وو هغه دلایل وی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک بل جوابات ورکول دلایل وی هغه بس بیا خبره نه منله اسلام نه قبلو د کې لوی لوی عالمانو د عیسایانو راهبانو لاغي زبرګان پیران میرانیو او سردارانیو د نجران نو وفد راغلیو د عیسایانو نو ډیر بحث کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره خو اخره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وته فرمایي دلیلونه منل نه کنه نو رسول الله مبارک وته چیلنج ورکړه د مباهله چې مباهله وو چې مباهله به مباهله قسم خیری دیو بل تبخیرو کو دی میدان ته بوزو بس چې څوک په ممکن دروغجن دی او پناه حق دی بس خدای دې تباہ برباد کی لکه مثال لاسي نور خو ډیټیل کې نه زم ټیر کام نه خو دغه مباهله وا نو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک میدان ته وروته دا آیت کریمه سورہ ال عمران 61 نمبر آیت کریمه ده پاره کې دا الله فرمایي چې فقل تعالوا او فرمایي دیتا راشه ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين دغه آیت کریمه شرا تاسو عمروزه یو میدان ته راځي مونږ هم راول خپل ځامن تاسو خپل ځامن راو بل عیسایانو هغه پادریانو ته ولي مشرانو ته ولي پیرانو ته عیسایانو او مونږ خپل ځانانه راو باسو مباهله د میدان ته تاسو خپل ځانانه نو تاریخ تفسیرونو لیکلي دي چې په دغه موقع رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ځان سره چې کم دي د خپل دون وسی او علی رضی الله مبارک را روان ک میدان ته او ور سره سو کو شاته ور پسې فاطمه بیبی رضی الله تعالی عنها روان د قسلور کسان را روان
یوې لور ده بلې زوم دی او دویم وسیع. نو د هغه عیسایانو کې یو مشر چې کوم نو هغه چې کله د مخونو ته وکتل نو د خپلو عیسایانو ته وایي چې ګورې قلار شئ مباهله ونه کړي. دا کم مخونه چې زینه منو دا د دروغجنو خلکو مخونه پورې نه دي. داسې به وي تباه شئ د نسلونو پورې به غرق او تباه شئ که دې خیر ووالی. بس عیسایانو تښتېدل مباهله ونه کړه چې تش مخونه د دوی ولیدل مخونه مبارک دې ته پنجتن وایي. پنجتن یو رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک او بل علی رضی الله مبارک، فاطمه بی بی رضی الله تعالی عنها، امام حسن رضی الله تعالی عنہ، امام حسین رضی الله تعالی عنہ. دا پنجتن دا زموږ ایمان حصہ د دې سره مینا. چا پزړه کې چې د خلکو مینا نه هغه بې ایمان نه زره ایمان پکې بیا نه چې د پنجتنو سره مینا نه کوي. دا یوازې نه چې موږ شیعهګانو ته پریښي د اهل بیت، مونږ سنیان چې څومره مینا کوو د اهل بیت سره داسې ورسره هغې نه کوي. هغې خو هغه ټول کارونه اپنو کړل چې کم یزیدیانو به کول. الله مو د داسې عملونه نه وساته د شیعهګانو روافض. خیمو ته اور چا لګولی د یزید لښکر چې هغه کم را لېږلی. اوس دوی لګیا دي اورونه به لئ دلته په جلوسونو کې په وینو باندې میدان چار سور کړی و د اهل بیتو. ځان په چړو په زنځیرونو وایي او ټول ځان نوي نه بیایي. نو غرض دا دی چې هغې څه کړي وه خو دوی کوي لګیا دي. غشي چا ورولي یزیدیانو ورولي په اهل بیتو باندې، په امام حسین رضی الله تعالی عنہ مبارک او د هغه په لښکر باندې. اوس دوی چې کوم دي جلوسونه کې هغه غشي او ټول هر څه په هغه ټول هغه مجسمې غوندې جوړوي که نه. نو چې یزیدیانو څه کړي دي دونه نه پوهېږي چې هغه د اهل بیتو دشمنانو کم کارونه کړي دي په کربلا میدان کې نه هغه دوی کوي لګیا دي. دوی له په دې خپلو کارونو لږه نظرساري پکار ده او د دې چې کم علما دي مشران دي نو دوی له پکار دي چې د دې شیعهګانو خپلې ډلې تربیت وکړي چې د خدای دپاره حسیني جوړ شي، یزیدیان مه جوړېږي. تاسو خو د یزیدیانو پیښې شروع کړي ټول. امام حسین رضی الله تعالی عنہ څه کردار ادا کړی هغه کردار ادا کړي، هغه څه تعلیمات پرېښي دي هغې باندې عمل وکړي. نو الله پاک دې زموږ د ټولو مسلمانانو کامل اصلاح نصیب کړي. نو لہذا دغه موقع کې چې کله دی رالل نو رسول الله مبارک دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم علیا و فاطمه و حسنا و حسینا فقال دغه موقع کې فرمایلو اللهم هؤلاء اهلی، اے الله دا زما اهل دي، اهل دا زما اهل و عیال، دا څلور وانه چې راوستل میدان دا زما اهل و عیال. دا مسلم شریف کې دا حدیث موجود. نو غرض دا دی د اهل بیت ډېر زیات فضایل راغلي دي، ډېر آیتونه نورم دي او حدیث مبارک هم ګڼ دي. د هغې نه یو څو خاص کر بیا د امامي چونکې دا میاش او په 10 تاریخ باندې د عاشورې په ورځ امام حسین رضی الله تعالی عنہ کربلا میدان کې ورسره ډېرو ملګرو سره شهید شوي دي، ډېر په ظلم او په بېدردۍ سره. او مسلمان چې نه چې دا واقعه ګوري نو د هغه زړه به درد کوي چې دا څونه ظلم د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د نسو د بچو سره شوي، دا څومره یعنی بېدردۍ سره هغې شهیدان شوي. د شپږو میاشتو ماشوم هم علي اصغر رضی الله تعالی عنہ هغې پرې نه ښود، هغې هم پکې په غشي وي شهیدېږي. شپږو میاشتو ماشوم. دا د جنګونو تاریخ، دا د ظلمونو تاریخ، په حق پرستو باندې د ظالمانو ظلمونو تاریخ دا د ډېر پخوا نه را روان. کله نه چې آدم علیه السلام دنیا ته راغلی دی او د قابیل نه دا سلسله شروع شوې د ظلم د قتل، قابیل نه دا سلسله د آدم علیه السلام د بچو نه د قتلونو شروع شوې او دا به د قیامته پورې دا وینې بهږي. څوک به مظلوم به مري، څوک به ظالمي هغه به خپل لاسونه د ظلم د وینو نه رنګ کوي. دا یو داستان روان دی او دا یو سلسله روانه ده، تاریخي خبرې دي او حقیقت دی، دا ختمیږي نه. حق پرست مري خو کامیاب شي، جنت ته لاړ شي، شهیدان شي. او کوم چې باطله ډله ده هغه مرداران شي، کافران منافقان هغه جهنم خشاکو ګرځي. او کله غلبه د کافر وي، کله غلبه د مسلمانی، کله حق وقتی طور باندې غالب شي، کله باطل وقتی طور باندې غالب شي. خو یاد ساتئ چرته دا نه چې تاسو لیدئ چې یاره حق وقتی طور باندې مغلوب شو نو به تاسو د حق ملګرتیا پرېږدئ. نه نه نه، دا درس مونږ ته اسلام نه دی راکړی، نه دا امام حسین رضی الله تعالی عنہ مبارک پرېښی. هغه ډېر عجیبه درس پرېښی. انشاءالله به را روانو جمعه بیا د کربلا واقع بیانوم. خو راځم احادیث مبارکه د دې په فضایلو باندې درته یو څه ویم. د ترمذي شریف حدیث مبارک دی. امام ترمذي چونکې هغه
امام جرح و تعدیل دی جرح کوي په حدیث مبارکو باندې نو هغه لیکلي دی حدیث مبارک ته جهادا حدیث حسن دا حدیث حسن دی دا حسن په درجه کې او نور کتابونو دا حدیث را نقل کړی دی علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ هغه مبارک نه روایت دی فرمایي چې بشک رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم اخذ بيد حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما لا شونیو د امام حسن او د امام حسین رضی الله تعالی عنهما د دې لاسونیو فقال به فرمایل دی حدیث ته وګ کېره من احبني سوچ ما سره مینا کوي اعلان کوي رسول الله امام الانبیاء خاتم النبیین صلی الله علیه و وسلم من احبني سوچ ما سره مینا کوي واحب هذين او د دې دوانو سره مینا کوي دو څوک یادای حسنین کریمین نوسی مبارکات چې دې دوانو سره څوک مینا کوي و اباهما و امهما د دې د پلار سره څوک مینا کوي پلار څوک علی شیر خدا رضی الله تعالی او د دې د مور سره مینا کوي د دې دوانو مور څوک وا فاطمه بیبي رضی الله تعالی عنها سلور باندې یاد کړ بیا کا چې دی ما سره مینا کوي او دې سلور وانو سره مینا کوي کان معیا وی بزما سره دغه انسان به وی زما سره فی درجتی یوم القیامت زما په درجه کې د قیامت پر ورځ سبحان الله اوس د اهل بیت په مینا پوه شوي څومره پاور او طاقت د اهل بیت د ویني خاص کر د حسنین او کریمین او د فاطمه رضی الله عنها او د علی شیر خدا رضی الله عنه د دې سلور سره مینا او ور سره رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک سره مینا چې د دې پنځتنو سره چا مینا وکړه نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک ولدی ترمذی شریف حدیث کې زیر ورکه خود صدر کمی درجه زیر ورک دومره اوچته خبره ده چې عقل پکې وخوځي چې دا به ما سره کان معی فی درجتی زما په درجه کې به ما سره د قیامت پر ورځ دک الله پاک به ما خپل راوي نو مینا کوي د رسول الله صلی الله علیه و سلم د وسو سره د لونو سره د زمانو سره د بیبیانو سره د قمینه بم جنت ترسي یوازې جنت نه ډېر لوی لوی درجه بدل درکې دې درجه ته وګوره په دې حدیث شریف کې دا فرمایل رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک چا ډېر زیات کم دینو حجونه وکړل او عمره وکړي او یې سخا صدقه وکړي او یې منځونه وکړل نوافل نفلی روزي نو اب ما سره په درجه کې په جنت د قیامت پرس ما سره قیامت پرس مطلب صفونه به کړه چا انبیاء کرام علیهم السلام بزان له صفونه د صدیقینو بزان نه د شهدا بزان نه د صالحینو بزان نه د عوامو ګناګارو فاسقانو فاجرانو بزان نه مسلمانانو او د کافرو بزان نه د منافقانو بزان نه خپل فلسفونه باندې نو تاسو کو د رسول الله صلی الله علیه و سلم مبارک صف لزان رسول غواړي د قیامت پر ورځ نو سبق کوي تاسو سبق کوي به پیسو کار دی ابا کوي به کړهو کار دی کړهو پکې نشتا ابا کوي مینا کې څه کړهو شتا اوس دې بابا سره مینا کوم د خدای د رضا لپاره ما پیسې خرچه کیږي کړهو مشتا د ما تاسو سره د خدای د رضا مینا ده الله د رضا او تاسو ما سره د الله د رضا مینا په دې پیسې زمونه لګي خرچه پکېږي کړهو پکې شتا اضافي ټیم غواړي مینو کې د اهل بیت سره قیامت پر ورځ به رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک لمن له اورسه هر څه په دغه مینا د حسنین او کریمینو کې پراته د خاتون جنت او د علی شیر خدا رضی الله تعالی عنهما په مینا کې دا جنت او د قیامت دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک لمن پراته دل تبذ رسی رب الجلال ومون خو د 200 روپو شربت داغي په نوم خیراتی نشو ورکول مونږ چې واړو هر کور کو سبا پدې زید بن ارقم رضی الله تعالی مبارک د حدیث راوی دی فرمایي بشک رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لعلی وفاطمه والحسن والحسین رضی الله تعالی عنہ د سلور وانو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل دا جریره خطرناک خبره ده بس وخت وته کېده کوم خلکو پزله کې چې لګم د یزید مینه ده
او کوشش کوي چې یزید په خدای وبخي د امام حسین رضی الله تعالی عنہ په مقابله کې ده نو هغه خلکو ته دا حدیث دی ډالې وي بس دا حدیث په ترمذی شریف کې شته دا حدیث ابن ماجه شریف کې شته نورو کتابونو ډېر را نقل کړي نو دې سلور وانو ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بارکو فرمایل انا حرب وی بشکا وی زب جنگ کوم لمن هغه چا سره حاربتم چې تاسو سره څوک جنگ کوي وسلم لمن سالمتم او زب صلح کوم دا هغه چا سره چې تاسو سره څوک صلح کوي په دې حدیث پوه شوي پوه پې نه شوي یاره دې سلور وانو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څه فرمایلی په دې کې امام حسین رضی الله تعالی عنہ هم دی کربلا واقع را یاد کا هغه لخر را یاد کا چې یو د ابن زیاد طرفه سلور در راغلی دی د یزید په حکم راغلی دی ټول گورنران پکې مولویستی جنگ د کرسی دی اوس هم جنگ د کرسی دی په ټوله دنیا کې هغه وخت هم جنگ د کرسی او دی خو یو مظلوم او د رحمت للعالمین صلی الله علیه و وسلم مړه لک سوچو کې داغن وسیدي زنانه دی او ماشومان دي پښمار وسره یو څو ځوانان ټول 72 یا 73 یا څکه متیا کسان دي سلونه کم قافله ده سره د زنانه ودارس او یو خوا ټرین زرګونو لخر ولې وجني څه چل د دې شپږو میاشتو د علی اصغر رضی الله تعالی عنہ ګناه وا دی ولې په غشي وشت نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم بارک په دې ترمذی ابن ماجه شریف حدیث کې خبره ختمه کړي چې تاسو سلور وانو سره څوک جنگ کوي نو زب وسره جنگ کو نو د دغه لخر جنگ د امام حسین رضی الله تعالی عنہ سره نو د دغه لخر جنگ ډایرکټ د رسول الله صلی الله علیه و وسلم بارک سره د دې حدیث پرانا او چې تاسو سره څوک صلح کوي نو د هغه سره زه صلح کوم د امام حسین رضی الله تعالی عنہ او د امام حسن رضی الله تعالی عنہ د فاطمی بیبي رضی الله تعالی عنها او د علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ د دې سلور سره چې څوک صلح کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وسره صلح اعلان کړي دا هم سره صلح استاد خو خلا چې صلح والا ډله کې ځان شاملوي او کنا د جنگ والا د یزیدیانو په ډله کې ځان شاملوي خپل امکار دی چې څه کوي موږ ته دغه یو څو خبرې د اهل بیت په فضیلت باندې وکړي